والصلاة والسلام على من هو شفيع الأمم وعلى آله الذين هم كنوز الحكم وعلى أصحابه الذين هم نجوم الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، فمن والاه فوالاه الله، ومن عاداه فعاداه الله. الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام. نور درود شریف وایو صلی الله علیه وسلم وعلى صلی الله علیه وعلى آله ابراهیم انک حمید مجید. زنی ټول محلي دې مشران او کشرانو ته مبارکباد ویم او خصوصا د قاریانو د کورانو ته چې د محترم صاحب او طاهر امین صاحب د دې کورنۍ ته مبارکباد ویم. وتاسو باندې الله جل جلاله لوی فضل وکړو، لوی کرم در باندې وکړو چې تاسو له الله جل جلاله دغه سنت او توحید درکو چې تراویح ځان له مستقل سنت دي او بیا بدکه ختم کول ځان له مستقل سنت دي. الله جل جلاله دا دوه پتا سبحانه په صحیح طریقې سره سر کول سوال ان شاء الله تر اخیره پورې وکیلو. اخر کې بدعا کیږي. حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، کوم ځکه چې تلاوت وشي بیا الته دعاګانې قبليږي. هغه الفاظ د حدیث داسې دي چې الدعاء عند ختم القرآن مستجاب. کله چې د قرآن مجید ختم کیږي الته بیا دعاګانې قبليږي. نو ان شاء الله العزیز د ټولو منګرو د پاره به دعاګانې کوو، د دې مدرسې د پاره به دعا کوو. د دې مدرسې په مونږ او تاسو باندې ډېر لوی احسان دی. ما او تا چې نن دا دوه حافظان وینو چې رضوان الله دی او عبد الله دی، دا د دې مدرسې برکت دی، دا د والدینو برکت دی او دا د استادانو برکت دی چې تاسو ته دا دوه حافظان درکړل. دا د حافظانو خپل برکت نه دی، خپل کمال نه دی، دا کمال د مور او پلار دی او دا د استادانو کمال دی. یو عالم تیر شوی دی خواجه معین الدین اجمیر چشتی رحمت الله علیه، دا د هندوستان نه لاړې بنگلادیش ته ډاکونه می علاقې ته الته تقریبا ولکه مسلمانان بګړاو شوي وو. هغه د هغه په لاس باندې بیعت وکړو چې کفار اسلام راوړو. کله چې دا خپل علاقې ته راغلي نو ډېر زیات خوشاله او لږ مغرور غونډه کېو. مور ورته وایي خوشاله. خواجه معین الدین اجمیر چشتی رحمت الله علیه ورته فرمایي چې ما خو دومره کار وکړو، زلارم بنگلادیش ته دومره نوي مسلمانانو زما په لاس باندې بیعت وکړو، دومره نوي کفارو اسلام راوړو. هغه مور ورته وایي دا ستا کمال نه دی، دا کمال زما دی چې کله ته ماشوم وي ما به بورقه په سر کړله، ته به ما مدرسې ته بوتللې، زه به تا ته به ما بار انتظار کوو. کله به چې تا ته ستا استاد سبق ووه تا ته به یې چوټي درکړه، ته به بیا ما کور ته راوستلې. دا ستا کمال نه دی، دا کمال زما دی. چېرته مغروره نه شي، چېرته په تا کې غرور را نشي. نو دا کم کمال چې دی د قاریانو تاسو ته قرآن مجید واورو، دا د دې مدرسې برکت دی، د جامع دارالعلوم حقانیه د دې د استادانو د مور او پلار برکات دي، د هغې کمالات دي چې دغه دوه حافظان دلته تیار شو او دلته تاسو ته په تراویحو کې ختم کړو. دا قرآن مجید دا دستور حیات دی، دا آب حیات دی، دا ضابط حیات دی. دا قرآن مجید د رحمتونو کتاب دی، دا قرآن مجید د برکتونو کتاب دی، دا قرآن مجید د انقلاب کتاب دی. تاسو به وایئ د رحمتونو کتاب څرنګه دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ،
چرته چې قرآن بیانېږي، چرته د قرآن مجید تلاوت کېږي، هلته د الله جل جلاله رحمتونه راوړېږي. فضیل اعمال حدیث ته ټول تبلیغانو به اورېدلی، چرته چې د قرآن مجید تلاوت کېږي ملائک راځي د هغه نه ګیره چاپېره کوي او په هغه ځای باندې بیا رحمتونه راوړېږي. دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي زه یوه شپه ناست وم، ما د قرآن مجید تلاوت کوو، زما خواته زما بچی یحیی هغه ما خواته اس تړلی و. کله به چې ما د قرآن مجید تلاوت کوو د اس په ټوپونه شروع کړل، بیا به ما د قرآن مجید تلاوت په قلاره کړو. د دې دپاره به مې په قلاره کړو چې چېرته اس ټوپونه ونه وهي، زما دا بچی چېرته په خپل کې بېمال نه کړي. ما به چې کله د قرآن مجید تلاوت په قلاره کړو بیا به د اس ټوپونه کم کړل، د اسمان نه یوه رڼا راښکته شوې زما په کور باندې، تر دې پورې چې کله سحر ته نږدې ټیم شو ما د قرآن مجید تلاوت بس کو. په دې کې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر رالم، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټوله واقعه بیان کړه چې د شپې ما کله د قرآن مجید تلاوت کوو د اسمان نه یوه رڼا زموږ په کور باندې راښکته شوې وه، او ما به چې کله تلاوت په تیزه کو اس په ټوپونه وهل، زه په خپل بچي یحیی باندې وېرېدلم. داسې نه چې زما دا بچی د اس په خپو کې بېمال کي. د هغه د وجې نه پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي د الله په ذات قسم تا د قرآن مجید تلاوت کوو ملائک راښکته شوي وو، د هغه سره چې کوم دی رحمتونه راورېدل. خو چېرته کې تا د سحر پورې تلاوت کړی وې د الله په ذات قسم ټولو صحابو به دغه ملائک لیدلی وې چې دغه رحمتونه ستاسو په کور باندې راورېدل او دغه ملائک ستاسو د کور ته را روان وو. په کوم ځای کې چې د قرآن مجید تلاوت کېږي هلته رحمتونه راورېږي، او په دې محله باندې په دې علاقه باندې په ټول کال رحمتونه راورېږي. ځکه ټول کال دلته درسونه کېږي. دا د الله جل جلاله په تاسو باندې فضل دی، کرم دی، په تاسو باندې احسان دی. قسم په الله تاسو د دې علماو د خپې خپل کوي، قسم په الله چېرته تاسو دې علماو ته په بد نظر ونه ګورئ، په تاسو باندې څومره لوی احسان دی. ستاسو د آخرت فکر ورسره دی، ستاسو د آخرت سوچ ورسره دی. دا دلته چې تاسو ته په دې علاقه کې مدرسه آباده کړې ده، دوی دا چاندې کوي، دوی دا سوچ فکر کوي دا یو حافظ تیاری دا څومره په سختو تیاریږي. دا یو عالم چې دې قسم په الله دا موږ ته پته ده شاید تاسو چا چاندې کړي څوک تلي د مدرسې دپاره خپل مخ به خرڅې هغه به درته رد بدل وایي. و هغوی دې ته نه ګوري ستا په دې علاقه کې مدرسه آباده کړې ده، ستا په دې علاقه کې مدرسه شروع کړې ده، تا ته حافظان درکوي. دا کوم چې سپین ږیري دي تاسو چې نوجوانان وئ آیا دلته چېرته حافظ وو؟ تاسو په یو حافظ پسې څومره لرې لرې تلئ، تاسو به یو حافظ د څومره لرې نه راوستو. دا په تاسو باندې د دې علماو احسان دی خو نه، په تاسو باندې د دې مدرسې احسان دی خو نه دی. قسم په الله په تاسو باندې د دې مدرسې احسان دی، د دې علماو په تاسو باندې احسان دی. تاسو کو څومره د دې سره مینه محبت وکړئ هغه کم دی. نو دا قرآن مجید د رحمتونو کتاب دی، دا قرآن مجید د برکتونو کتاب دی. تاسو ته ما وویل دا قرآن مجید د انقلاب کتاب دی. دې قرآن نه چې څوک غاړه ورکړي هغه انسان کې انقلاب راولي، هغه زمانې سره بیا انقلاب راځي. پیغمبر علیه السلام چې کله نزول د قرآن وشو صحابو قرآن له غاړه ورکړه، هغه صحابو کې انقلاب راغی. صهیب د روم نه راځي، سلمان د فارس نه راځي، بلال رضی الله تعالی عنہ د حبش نه راځي، طفیل ابن عمر د دوس قبیلې نه راځي. هغوی کې بیا انقلاب څرنګه راځي؟ یا هغوی په کفر ولاړ دي بیا یا په اسلام باندې ودرېږي. د بلال رضی الله تعالی عنہ هغه د احد هغه واقعات به ما ورته اورېدلي هر یو کس چې بلال رضی الله تعالی عنہ ته به کفارو څومره درد رساول، څومره تکلیفونه به ورته رسول، هغه به د قرآن مجید نه راوړي. ولې؟ هغوی د قرآن درد لیدلی و، هغوی د قرآن هغه مشقتونه لیدلي وو. هغه بلال رضی الله تعالی عنہ څومره دردونه خوري. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه ځي، بلال رضی الله تعالی عنہ هغه مدینه پرېږدي، د جانان کلی پرېږدي، شام ته هجرت کوي. کله چې شام ته رسیږي
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته په خوب کې راځي، اے بلال ډیر بے وفای تا ولې زما کله پرې کوستو. بلال رضی الله تعالی عنہ سحر را پاسیږي او بیرته بستر تړي، بیا راځي مدینه منوره ته. عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایي یا ام المؤمنین یا امهات المؤمنین، اے د مؤمنانو مور، ما ته حجره کولاو کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم. کله چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حجره کولاویږي، بلال رضی الله تعالی عنہ څه فرمایي؟ الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. په قبر د رسول الله، په روضه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورسملی او په چغو چغو جاړي، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. عجب، اے د الله رسول جواب راکا. تا ته به چې څوک رالی تا به ویل چې د سلام جواب ورکوه، زه درته سلام کوم، نن جواب نه راځي. بیا ورته اعلان کوي، بیا ورته آواز کوي بلال رضی الله تعالی عنہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. عجب، د قبر نه ورته آواز نه راځي. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایي بلال به څنګه دلته ژوند تېروي چې د الله د رسول هغه آواز ورته نه راځي. بلال ورته آواز کوي، بلال په سلام کوي، د الله د رسول ورته جواب نه راځي. صحابه پسې راځي، د هغه روضې نه راپورته کوي، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو وفات شوی دی. د مدینې خلک خبرېږي، بلال رضی الله تعالی عنہ پسې راوځي، ورته وایي اذان راته وکړه. بلال رضی الله عنہ فرمایي زه به څنګه اذان کوم؟ ما به چې کله الله اکبر الله اکبر هوا، د هغه نه وروسته به چې کله زه اشهد ان محمد رسول الله ته ورسېدم، ما به په یوه سترګه رسول الله ته کتل، زه نن هغه چهره وینم، زه به څرنګه اذان ورکوم. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیر ورته راځي، حسن او حسین. بلال رضی الله عنه ته فرمایي نن د رسول الله یاد را تازه کا، د رسول الله هغه حالات مونږ را تازه کا، وایي مونږ ته اذان ووایا. بلال رضی الله عنه اذان خانه ته خېږي، کله چې الله اکبر وایي، اشهد ان محمد رسول الله ته ورسېږي، بېهوش راپرېوځي. ورته وایي زه به څرنګه دلته ژوند تېروم، څرنګه به اذان ورکوم. ما به چې کله اذان وه ما به په دې سترګو رسول الله لیدو. بلال رضی الله عنه فرمایي د الله په ذات قسم، ما په خپل بدن تکلیفونه تېر کړل. وایي زه چې د رسول الله مخ نینم، زه رسول الله نینم، دا ژوند ما ته ډېر ګران دی. د هغوی په ژوند کې انقلاب راغلی. بلال رضی الله عنه به څومره وهل خوړل، هغه به په تودو شګو څملاو، بدن به ټول تڼاکې شو، بیا به یې نیولې ته څملاو، هغه به ورله ماشومانو په لختو وهله، هغه تڼاکې به یې چاودلې، هغوی دې سختو ته ولې ټینګو، دې تکلیفونو او دردونو ته ولې ټینګو؟ د قرآن هغه درد یې لیدلی و، د قرآن هغه درد یې سینې ته کوز شوی و، هغه د قرآن عظمت او شرافت هغې سینې ته کوز شوی و. صرف یوازې داسې نه وه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو د قرآن درد سینې ته کوز شوی و، پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اعلی طریقه باندې د قرآن مجید درد زړه ته کوز شوی و. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لقد اوذیت فی الله ما لم یوذ احد، د الله د دین دپاره ما ته دومره تکلیفونه را رسېدلي چې په مخ د ځمکه به چاته نه رسېدلي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په پوره طریقې سره د عدل زندگی تېره کړې وه. قرآن مجید هغه خپل ضابط حیات جوړ کړی و. ځکه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو، مسجد نبوي ته راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دوه کسانو په سحاره باندې راځي، رسول الله صحابه را جمع کوي، رسول الله صحابو ته اعلان کوي اے زما صحابو، زه درته یوه خبره کوم، ګورئ زما په خبره کې به تاسو چون چرا نه کوئ، ګورئ په تاسو کې ما ژوند تېر کړو، معلومیږي دا چې زما دا بیماري اخري بیماري ده، شاید زه تاسو کې نور ژوند تېر نه کړم، ستاسو سره زه نور ژوندی پاتې نه شم. ګورئ ما په چا باندې ظلم کړی، ما چاته رد بد ویلی، زما نه انتقام والی. یو صحابي شاته پاڅېږي،
اسامه ابن زید هغه فرمایي اے د الله رسوله یو سفر کې روانو جهاد ته تاسو په کونټۍ وهلې ما بیا رسول الله اعلان کوي بیمار دی و اے زما صحابه و چاته ما تکلیف رسولې چاته ما درد رسولې پاسې کې زمانہ زما انتقام والي په قیامت کې ولې زبیا دې ټیم دی نه یم تاسو خبرو ته به ولې ز انتنیم تیار ما کو چاته درد رسولې ما چاته تکلیف رسولې اے زما صحابه پاسې زمانه انتقام والي چاته مې رد بد ویلي ما ته رد بد وایي کو پچا می گزار کړي په ما گزار وکړي بیا زید اسامه ابن زید پاسیږي اے د الله رسول په پلان کې سفر کې روانو پتا تا په ما باندې گزار کړي تاسو وهلې ما ته پته نه لګيږي تاسو د قصد وهلې ما او اسی وهل شوی ما په دریم ځل باندې رسول الله به اعلان کړي صحابه پاسیږي ابو بکر صدیق اسامه ابن زید ته فرمایي د الله د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته گزار ونه کی بیمار دی هغه ورته وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای باندې گزار فرما وکړه اسامه ابن زید ورته فرمایي تاسو نه وهلې رسول الله وهلې ما عمر رضی الله تعالی عنہ ورته پاتېږي د الله د پاره پر رسول الله چرته گزار ونه کی رسول الله بیمار دی هغه ورته وایي په ما باندې گزار تا نه کړې په ما گزار عمر فاروق ما باندې گزار رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته فرمایي علی رضی الله تعالی عنہ ته او بلال رضی الله تعالی عنہ ته ویلار شه د فاطمه کور ته پلان کې سفر کې زما سره پلان کې امساوا فاطمه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې هغه امسار راکا هغه یې د فاطمه رضی الله تعالی عنہ کور ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم امسا غواړي فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي رسول الله کو سفر تم نسی رسول الله jihad تم نسی بیمارم نه دي نو امسا ولی غواړي هغه صحابه ورته فرمایي اے فاطمه تا ته پته نشته دي ستا په بابا جان باندې گزار کیږي نن ستا د بابا جان نه انتقام اخستل کیږي څوک انتقام اخلي وی هغه اعلان وکړو چې ما ته چا تکلیف رسولې ما چاته تکلیف رسولې ما بچا گزار کړي هغه کس ته پاتې زمانه د انتقام والی اسامه ابن زید پاتې هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زب کونټي وهلې ما هغه کونټي والی فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي اے صحابه تاسو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند تیر کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو بیمار دی زما بابا جان بیمار دی څوک په گزار ونه کی دا هغه لپاره د عمل وسیور مخکې کوي حسن رضی الله تعالی عنہ ته आवाज کوي حسین رضی الله تعالی عنہ ته आवाज کوي هغه دوانه بوزي مسجد نبوي ته چې په هغه باندې گزار وکي چرته پر رسول الله گزار ونه کی وره حسن رضی الله تعالی عنہ مسجد ترازی هغه ته وی اے اسامه ابن زید د الله د پاره زمون په دې کې گزار ونه کی دا هغه په ځای باندې گزار په ما باندې وکا بیا ورته حسین رضی الله تعالی عنہ راضی وی اے اسامه ابن زید دا الله د پاره چرته زمون په دې کې گزار ونه کی گزار په ما باندې وکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زن وسیما د دې کې په ځای باندې وسه ودرې شي دا غنه انتقام اخستې شي انتقام زمانه والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار دی اسامه ابن زید ورته هغه خبره کوي گزار په ما رسول الله کړی دی رسول الله ورته فرمایي سپونه ورته خالی کوي لار ورته ور کوي هغه امسا ورته ور کوي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر رسیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي و اے د الله رسوله تا چې په ما گزار کړو زما ملاح کارا وا ملا د ښکارا چې زه په تا گزار وکړم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ملاح کارا کوي هغه اسامه ابن زید د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ملا ورکته کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهر نبوت پلي و اے د الله رسول استانه زما مور او پلار قربان ستانه زما ټول خاندان قربان ستانه زما ځان قربان زما دا ارمانو دا زما تمنا وا چې زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهر نبوت څنګه خپل هغه د پاره ما دا طریقه اختیار کړه زما د وجه کوم صحابه ته درد رسیدلې پیغمبر علیه السلام ته کوم درد رسیدلې زما لپاره
نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل ضابط حیات کې قران مجید راوسته دغه رنګ صحابه هم راوسته تابعین هم راوسته تبع تابعین هم راوسته الى الان هغه طرز طریقه را روانه ده او چې ما او تاسو د صحابه ژوند خپل کو ما او تاسو د صحابه په طرز طریقه باندې ژوندۍ تیرو چې ما او تاسو څنګه صحابه خپل ځانونو باندې نورو ته ترجیح ورکوله دغه رنګ ما او تاسو ترجیح ورکړو څنګه د صحابه د الله د کتاب لپاره کوم زندگی تیروله کوم مشقتونه او دردونه تیرول چې هغه ورلما او تاسو تیرو د دې قران مجید لپاره چې هغه کوم قربانيان ورکړي چې هغه قربانيان ما او تاسو ورکړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لور لپاره د دې قران مجید د تعریف لپاره خرڅي هغه يهودي بیا ورته وای دا ما اوریدلی په خپل کتابونو کې چې د اخیری زمانه پیغمبر راځي د هغه پیغمبر د لور لپاره د مدرسې د تعریف لپاره خرڅي نو کم از کم چې ما او تا د دې قران مجید لپاره څه قرباني ورکړو قرباني وسو ورکو قربانی زما استاد ټولو نه زیات لوی قربانی دارا چې ما او تا د دې مدرسې سره امداد کوو 50 زکات کیږي 50 خیرات کیږي 50 سرسایه کی هر یو شی کیږي دې مدرسې ته وقف کوو ځکه دا مدرسه ما او تا ته حافظان نه کوي ما او تا ته قاریان نه کوي ما او تا ته مولایان نه کوي زما استاد زندگی خسته کوي دا څه په ټول کوو کنه ان شاء الله ان شاء الله درود شریف وایي اللهم صل علی اللہ نے کوم قاریان کا تخفف کو اللہ کے مخلوق دربار الہی قبول کی الہ العالمین الذي ثواب بری عاقل كل مرض ارواح ورسول یا الہ العالمین دا ناس څومره کسان دي څومره شریع حاجات دي الله کې قبول کړي الله دې قرآن مجید ختم دې قرآن ته ثوابونه ورسول کی الله دې علاقه دې ورسول کی یا الہ العالمین دې قرآن دوینا دې علاقه کې امن راولي الہ العالمین ته امن راولي الله دې بدمنۍ نه مساته یا الہ العالمین زموږ زندگی ته قرآن مجید موافق جوړ کړي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت موافق جوړ کړي یا الہ العالمین موږ د صحابه په نقش قدم باندې روان کړي الله د تابعین او تبع تابعین په نقش قدم روان کړي یا الہ العالمین دې ګناهګار او دې خطاکار الله ستاسو په در کې الله سبحانه وتعالى اے رب زمان بل در نشته الله بل ور نشته اے رب زمان ګناهونه معاف کړي اے رب زمان ګناهونه معاف کړي الله د ګناهونو په خیر باندې خیرني اے رب زمان ګناهونه معاف کړي اے رب زمان ګناهونه معاف کړي الله ستاسو د در نه علاوه بل در نشته الله زمان ګناهونه معاف کړي اے رب دې کلام د برکت دې ټول مجموعي ګناهونه معاف کړي الله قرون کی سمر زنانه دی الله تعالی گناہوں معاف کی اے رب بل درم نشتر اللہ گناہوں پاک کی اللہ دے گناہوں پاک کی اللہ دے چانا کم گناہ شوی ورد گناہ شوی بدل گناہ شوی اللہ دے شپی شوی دورج شوی اللہ قصدنی کلی آمدنی کلی خطأت شوی اے رب کل گناہوں ورد معاف کی اے رب دے حاضر مجمع کې د چا هر قسم شرعي حاجات دي الله کې ورته پوره کړي یو ملګری د بچی نشته رحمت جان ته رب ورته نارینه اولاد ورکړي اے رب ستا په خزانو کې څه کمال نشته الله ته ورته نارینه اولاد ورکړي اے رب ته ورته نارینه اولاد ورکړي اے رب یو بل بیمار دی الله ته ورته صحت کامله عاجله ورکړي الله دې حاضر مجمع کې د چا څومره بیماران دي الله ته ورته صحت کامله عاجله ورکړي الله صحت کامله عاجله ورکړي اے رب څوک اسپیټالونو کې دي رب هغه ته صحتونه ورکړي الله څوک جیلونو کې دي رهایی نصیب کړي اے رب ستا په در کې څه کمی نشته الله دې رهایی نصیب کړي اے رب دې رهایی نصیب کړي
یا الہ العالمین ته زموږ نه راضي شي. اے رب په دې پاکستان کې څومره مدارس دي ته حفاظت وکړي. الله ته دیوانه مدد او نصرت وکړي. الہ العالمین زموږ دا کومه مدرسه ده الله خصوصا د دې مدد او نصرت وکړي. الله کوم مالي مشکلات دي الله ته حل کړي. الله کوم قرضونه دي الہ العالمین ته ختم کړي. کوم استادان دي الله ته ټول مشکلات حل کړي. الله استقامت په درس ور نصیب کړي. الہ العالمین استقامت په درس ور نصیب کړي. الہ العالمین د علوم چینی دی روانه کړي. الله د علوم چینی دی روانه کړي. الله ترقی نصیب کړي. یا الہ العالمین د تعلق دیوبند مستقی چینی د دین روانه کړي. یا الہ العالمین د حاضر مجمع کې بیا د چا کوم شری حاجات دی الله دې ورته کړي. الله څومره تبلیغي مراکز دی الله ته حفاظت وکړي. الله د دنیا پټ پټ د دې کار ورسولېږي. الله د ټول مبلغینو حفاظت وکړي. الله د ټول مبلغینو حفاظت وکړي. الله د ټول خلقونو حفاظت وکړي. الله د ټول خلقونو حفاظت وکړي. الله د ملک پاکستان حفاظت وکړي. الله کوم مشکلات دي حل کړي. الله د پاکستان کې کوم مشکلات دي الله دې حل کړي. کوم اقتصادي مشکلات دي الله دې حل کړي. یا حل المشکلات دې حل کړي. یا الہ العالمین د اسلام قلعه وګرځولې کړي. الله د اسلام قلعه وګرځولې کړي. الله په دې کوم ظالمان دي کوم دین دي الله ته ورته هدایت وکړي. اے رب ته ورته هدایت وکړي. اے رب ته په هدایت باندې راوړي. الله په هدایت په نصیب کړي. الله تعالی د لاس نه د حکومت ختم کړي. الله نیکانو ته حواله کړي. الله دیندارو ته حواله کړي. الله متقیانو ته حواله کړي. الله مخلصین ته حواله کړي. الله څومره مخلصین دي دیندار دي الله هغه ته حکومت ورکړي. الله دې دې نه یوالي. اے رب هغه خلق ته ورکړي چې په کوم کې زموږ خو خیر وي. یا الہ العالمین ته زموږ راضي شي. الہ العالمین ته زموږ راضي شي. الله چې په دې حاضر مجمع کې د چا هر قسم شی حاجت دي د چا بچی الله ته ورته نارینه اولاد ورکړي. الله د چا بچی ته ورته نارینه اولاد ورکړي. یا الہ العالمین څو قرضدار دي چې د قرضونو اخلاص کړي. الہ العالمین څو قرضدار دي چې د قرضونو اخلاص کړي. الله د چا خپل کورونه نه خپل کورونه ورته ورکړي. الله د چا خپل کورونه نه خپل کورونه ورته ورکړي. الله د چا خپل کاروبار نه خپل کاروبار ورته ورکړي. الله د چا خپل کاروبار نه خپل کاروبار ورته ورکړي. یا الہ العالمین موږ د انسان د محتاجۍ نه وساتي. الله د بنده د محتاجۍ نه وساتي. اے رب پاک محتاج کی بنده ته محتاج دی. الله د بنده د محتاجۍ نه وساتي. الله د ظالمانو د ظلمونو نه وساتي. الله د ظالمانو د ظلمونو نه وساتي. الله موږ ظالمان جوړولې کې موږ مظلومان جوړولې کې. الله موږ ظالمان جوړولې کې موږ مظلومان جوړولې کې. یا الہ العالمین دې علاقه باندې خپل خصوصي فضل او کرم وکړي. الله په دې سور قبر باندې خپل خصوصي فضل او کرم وکړي. الہ العالمین ته زموږ راضي شي. الله دا کوم قرآن دې طالبانو هوا الہ العالمین د دې خیر او برکت د دې ټول علاقې مړو ته ورسوي. الله دا غي ارواح ته ورسوي. الہ العالمین د دې نه دا تلاوت قبول کړي. الہ العالمین د دې ټول محلین قبول کړي. الہ العالمین دې صحیح باعمل علماء جوړ کړي. الله جيد علماء جوړ کړي. یا الہ العالمین جيد علماء جوړ کړي. الہ العالمین څومره چا د دعاګانو مطالبه کوي الله دا غي هر شي حاجات پوره کړي. اے رب دا غي شي حاجات پوره کړي. اے رب زمون دا دعاګانې داسې قبول کړي لکه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدر کې دعا وکړه. الله جل جلاله اے رب تا قبول کړي. دا رسول الله دعاګانې قبول کړي. اے رب څنګه چې رسول الله په بدر کې دعا وکړه دا رسول دعا قبول کړي. اے رب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره دعاګانې کړي الله پاک دې حصہ وکړي. د څومره شرونو نه حفاظت پناه وکړي الله تعالی نوم ته پناه راکړي. څومره د خیر دعاګانې کړي الله پاک دې حصہ وکړي. اے رب د حاضر مجلس ولا ټول د حرمین شریفین زیارت نصیب کړي. اے رب ستا په دل کې څه کمې نشته د حرمین شریفین زیارت نصیب کړي. اے رب د غیب خزانو مدد وکړي. الله داسې امداد او من حيث لا يحتسب دې سبحان دی
अल्लाह दे बैतुल्लाह ज़ियारत नसीब की आमीन अल्लाह दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रोज़ी और द मस्जिद नबवी तक नसीब की आमीन ए रब्बुल आलमीन द चा कुल किस्म मुश्किलात अल्लाह के हल की ए रब दे दारुल हक़ानी कुल मुश्किलात अल्लाह के हल की या हल अल मुश्किलात के मुश्किलात हल की या हल अल मुश्किलात के मुश्किलात हल की ए रब्बुल आलमीन दे मदरसे के कम मुहिब्बीन की अल्लाह ताला मुश्किलात हल की ए रब दे मदरसे के कुल मुहिब्बीन की अल्लाह के मुश्किलात हल की अल्लाह जी दकर जी कम मुगलिजीन जी कम और हसद को कि अल्लाह को हिदायत की अल्लाह जी मुहिब्बीन जोड़ की ए रब दे मदरसे मुहिब्बीन जोड़ की ए रब उस्ताद दिन करार अल्लाह की हिफाजत होगी ए रब दा दिन करार की हिफाजत होगी ए रब दा अमल से दिन करार चलन की जिता दुआ होगा ए रब को बदल की कि जमा सहाबों मदद और नसरत होगी और दे सहाबों मदद और नसरत और को दिन बर्जिलत का वसी ए रब दा से दे मदारिस की हिफाजत होगी ए रब दे मदारिस की हिफाजत होगी अल्लाह तज़म नाराज़ी शी ए रब दा दुआदान कबूल की आमीन ए रब द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दौर नवारा तरदीद दौर कोई सुमर द खैर दुआगान शी अल्लाह जमन पर के पूरा हिस्सा ए रब जमन पर के पूरा हिस्सा आमीन ए रब द हाजिर मजबूर द पूरा के हिस्सा आमीन अल्लाह दे हाजिर मजबूर के द चाकम किस्म चली हाजाती ए रब बार का हो ए रब तवे जमाने उवाली मंगेस्तान वाली ए रब जमन द दुआगान कबूल की ए रब स्ताने वालू तजमन द दुआगान कबूल ए रब बंदत मोदरे ए रब मन बंदत म मोहताज है अल्लाह ता तो मोहताज है कि बंदत ए रब जुल्म दा इख्तियारात पूरा की अल्लाह मुश्किलात हल की ए रब मुश्किलात हल की अल्लाह दे मुल्क की कुल मुश्किलात दे अल्लाह दे हल की ए रब दे मुल्क की कम ग्रानी दा अल्लाह दा ग्रानी खत्म की अल्लाह दे गरीबान दा गरीबियान खत्म की अल्लाह दा फकरून खत्म की ए रब कदीर माने रोकाना वज़रा वली اللهم حسن مرادنا ويسر